بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاجي پرون سبق کې منګه په معمولات چې دا شروع کړو او تاسو ته پرون سبق کې دا خبره شو چې په علم النحو کې ټوټل معمولات چې دا 28 دي. یو به فعل له فعل مضارع او 27 چې دا اسماء دي. بیا په 27 اسماء کې 15 چې دا به توابع دي، یعنی د بل اسم نورست راغلي او د بل اسم چې کم ته حرکت وی کم اعراب جواب په دې باندې ان شاء الله دې په ورست راشي. او 22 معمولات نه اصالتن دي. بیا دا 22 معمولات په درې قسمه باندې دي: مرفوعات، منصوبات، مجرورات. مرفوعات اتري، منصوبات دولس دي او مجرورات دو دي. نو دا ټوټل 28 دي او بیا په دغه طریقه باندې تقسیم دي. نو پرون سبق کې موږ مرفوعات هغه شروع کړو چې مرفوعات هغه اته دي. یو کم دي؟ فاعل له، نائب فاعل له، مبتدا، خبر، دا افعال ناقصه اسم، دا ما ولا مشبهتان بليس اسم، دا لاین فی جنس خبر، او دا حروف مشبه بالفعل خبر. دا خبر نو دا او دا خبر بالکل. دا اتجرین دا مرفوعات دي. بیا پرون سبق کې د فعل متعلق د فاعل او د نائب فاعل متعلق من خبرات را کړو. اول منګه د فاعل تعریف ویلو چې د فاعل څه ته ویل کیږي. د فعل یا شبه فعل نه ورستو ذکر وی او د دې فعل او شبه فعل تعلق د دې فاعل سره قائم وي، د فاعل سره قائم وي. لکه د فعل لپاره سم مثال له ضرب زید، او دا نائب فاعل لپاره څنګه نائب دغه لپاره د شبه فعل لپاره زید ضارب ابوه. بیا موږ دا ویلو چې شبه فعل مراد څه دي. شبه فعل اسم فاعل له، مفعول له، صفت مشبهه، اسم مصدر ده او صيغه مبالغه ده. دا څه دي ته صيغه د صفت وي، شبه فعل ورته وي. بیا موږ دا خبره کړو چې فاعل لپاره دا خبره درته چې فاعل بیا په اسماء کې بظاهر وي او یا بچنده بسوي ضمیر وي، ضمیر وي یا بظاهر وي یا ضمیر وي. بیا د فعل لپاره موږ دوه خبرې کړې وي چې دا فعل دا مخکې وي او فاعل ورست وي. فاعل د خپل فعل نه چرته هم نشي مخکې کېږي. فاعل هم دا شنای به فاعلم د خپل فعل نه نشي مخکې کېږي. فعل نه مخکې شو نو بیا جمله فعلیه شو نو بیا جمله اسمیه بشوي. پوه شئ. او دویم دا خبره من کړو چې په جمله کې ترتیب دی چې اول به فعل بیا به فاعل وي او بیا به مفعول وي. هو کله دا مفعول به فاعل باندې مخکې کېږي هم شي. صحیح نه؟ فاعل مفعول به فاعل باندې مخکې کېږي هم شي. بیا موږ دا قاعده ویلې چې په کوم ځای کې به موږ فعل واحد راوړو، په کوم ځای کې به فعل موږ تسنیه راوړو، په فعل کې به موږ په کوم ځای کې به فعل چې دا به موږ جمع راوړو. نو اول کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وو، د فعل لپاره فاعل کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر نو فعل به همیشه لپاره مفرد راوړي. برابر خبره راکړه اسم ظاهر د واحد او کله تسنیه او کله جمع. لکه سم مثال وي قام زیدون، قام الزیدان، اقام الزیدون. صحیح شو؟ دویم نمبر موږ ویلو کچرته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي، کله فعل لپاره فاعل نو بیا به دا فعل چې دا به موږ دا ضمیر مطابق راوړو. که ضمیر د تسنیه او جو فعل به تسنیه راوړو، که ضمیر د جمع او جو فعل به جمع راوړو، او که ضمیر د مفرد به راوړو. دې مثال زید قام، الزیدان قاما او زیدون قاموا. دریم نمبر موږ ویلو کچرته دا فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیرو، کچرته دا فاعل د جمع مذکر مکسر ضمیرو نو فعل واحد مؤنث راوړل هم جایز دي او جمع مذکر راوړل هم جایز دي. فعل مذکر راوړل هم جایز دي، دا جمع مذکر او واحد مؤنث راوړل هم جایز دي. لکه الرجال قامت او الرجال قاموا. او بیا بل دا د سلورم نمبر کچرته د فعل د لپاره فاعل دا جمع مؤنث سالم یا د جمع مؤنث مکسر ضمیرو نو بیا په فعل څنګه راوړو؟ واحد مؤنث او جمع مؤنث راوړل دواړه جایز دي. لکه د النساء قامت او النساء قمنا.
پوه شئ المسلمات جاءت او المسلمات جاءنا بیا موږ دا خبره کړو دا خو وشوله چې فعل په کم ځای کې موږ په کم ځای کې فعل چې دا به مذکر راوړو او په کم ځای کې به مؤنث راوړو نو دوه ځایونه دي چې الله کې فعل مؤنث راوړل واجب دي څو ځایونه دي دوا پای کې نمبر 1 څنګه کم ځای کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه وي نو فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړل لکه قامت هندون ویم نمبر کچرت د فعل لپاره فاعل د مؤنث ضمیر وي د فعل لپاره فاعل د مؤنث ضمیر وي نو بیا کوم مؤنث حقيقي او کوم مؤنث غیر حقيقي نو فعل به موږ همیشه لپاره مؤنث راوړو لکه پوه شو دې معنی لکه هندون قامت او الشمس طلعت وغيرها بیا درې څنګه دي سری چې الګي د فعل لپاره مفرد د فعل مذکر او مؤنث باندې رول جایز دي پای کې نمبر 1 څه ده کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر مؤنث حقيقي وي خو د فعل او د فاعل په منځ کې فصل وي لکه ضرب اليوم هندون او ضربت اليوم هندون نو بیا اختیار ده او دویم نمبر کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر مؤنث غیر حقيقي وي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي خو مؤنث غیر حقيقي نو بیا اختیار ده لکه طلع الشمس او طلعت الشمس دریم نمبر کله فعل لپاره فاعل جو مذکر مکسر وي یا جو مؤنث مکسر وي نو بیا هم ته اختیار ده کا فعل مذکر راوړي او مؤنث راوړي لکه الرجال قامت الرجال قام الرجال وقامت الرجال قام الرجال وقامت الرجال او قال نسوة وقالت نسوة بیا موږ نائب فاعل څه ته وایي چې هغه په اسم مفعول کې یا په فعل مجهول کې د فاعل قائم مقام وي د فاعل څه وي یا د فاعل په ځای باندې راغلی فاعل نه خو د فاعل په ځای باندې راغلی او د فاعل چې کوم احکام دي چې هغه دغه شان دي چې د نائب فاعل دي پوهیږئ یعنی کوم قواعد چې موږ وی جو هغه په پدای کې به اوس فرق پکې دا دی چې عام فاعل چې نه د په فعل معلوم کې او نائب فاعل په فعل مجهول کې یا دغه شان دي فاعل په اسم فاعل کې او مفعول چې نه دا نائب فاعل دا په اسم مفعول کې وي پوه شو مې باندې دا خو پرونه سبقو نن سبق کې منګه د مبتدا خبره شروع کوم مبتدا څه ته ویل دریم نمبر په مرفوعاتو کې مبتدا ده د دې مبتدا دوه قسمونه دي یو د اولنې قسم خو جلای هغه د ساده مبتدا وای او د دې سره قسم اول او قسم ثاني دا وسره نه لیکل کېږي او دویم د مبتدا دویم قسم چې نه هغه مبتدا قسم ثاني ده مبتدا قسم ثاني مبتدا دوه قسمونه دي یو عام مبتدا ده عام مبتدا قسم اول نه وای او د دویم څه وای نه مبتدا لاولنې قسم د څه ته ویل کېږي مبتدا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې هغه د عامل لفظي نه خالی وي او مستند الیه وي د عامل لفظي نه خالی وي یعنی د کلام په شروع کې راغلی د کلام په شروع کې راغلی او د عامل لفظي نه خالی وي عامل لفظي نه خالی وي او مستند الیه وي لکه ته زیدون عالمون نو پدې کې دا زیدون دی مبتدا ده ځکه پدې باندې عامل نشته عامل لفظي پکې نشته متخالی عامل لفظي او مستند الیه ده مستند الیه په جنما چا ته چې نسبت شوی نو دا زیدون د مبتدا نه مبتدا څه ته ویل کېږي چې ابتدا د شی کلام په شروع راغلی او د عامل لفظي نه خالی وي او بلو مستند الیه وي صحیح مستند الیه لکه زید قائم کسو زید بیا دا د مبتدا درې خبرې د مبتدا لپاره چې مبتدا عموما د کلام په شروع کې راځي مبتدا عموما د کلام په شروع کې راځي لیکن کله کله مبتدا چرنده د خبر نو رسو راځي لکه عندي کتابون عندي کتابون په دې کې اوس ګوره دل کې دا مبتدا چرنده مؤخر راغله پوه شئ چې عام لکه د مبتدا سے اول ده او د خبر سے ورستو ده او کله خبر مخ شو کله خبر مخ شو نو بیا با منغه دې ته وایو خبر مقدم او مبتدا ته وایو مبتدا مؤخر زګه دې خپل ځای مخ کړي او دلته ورستو شو موږ دا مبتدا چې مؤخر کړل شي ویلا او دا خبر ته ورستو ده او چې کله مخ شي نو موږ ته دا خبر مقدم ده په دې باندې پوه شئ خبر مقدم او مبتدا مؤخر
نو یو خبر دا چې عموما مبتدا چې نه دا سره راځي مخکې راځي او کله کله هغه ورستو راځي دا چې ان شاء الله بیا نور کتابونه کې وای چې مبتدا کله کله ورستو راځي نو چې کله هغه ظرف واقع وي ظرف کنه دلته ګوره عند ظرف ته ادا مفعول فی واقع کیږي مفعول فی دا دغه لپاره واقع کیږي دا ثبت فعل لپاره پوه او بل دا چې لکه فی الدار زیدون دی وسو نو فی الدار هم ظرف ته ظرف مستقر ده دا ان شاء الله به برکه داونه کوي یو ظرف حقيقي ده یو ظرف حکمی ده ظرف مجازي ده نو جار مجرور دا هم ظرف ته خدا ظرف مجازي ده په دې باندې پوه شئ نو یو خبره سره چې عموما مبتدا مخکې وي او خبره ورستو وي او کله کله دا مبتدا ورستو کېده هم شي ویم نمبر دا چې عموما مبتدا معرفه وي عموما مبتدا سوي کله کله دا مبتدا چې نه دا نکره هم راتلی شي کله کله نکره مبتدا نکره هم راتلی شي خدا عام نکره نشي راتلی بلکې هغه نکره راتلی شي په کوم کې چې تخصیص شوی سبق شوی تخصیص پکې شوی سبق شوی تخصیص لکه فی الدار رجل فی الدار رجل نو ګورل لګي فی الدار رجل دا فی الدار رجل جار مجرور دی لګنه دا جار مجرور دا خبر مقدم ده سره او دا سره مبتدا مؤخر او مبتدا مؤخر دی لګي دا مبتدا جنن دا نکره ده سره نکره پوه شو مې معنی ها نو دوه خبرې موږ وکړلې یا موږ څه ویلا چې مبتدا بعد کلام په شروع کې راځي کله کله ورستو مراد شي دویمه خبر موږ څه وکړه چې مبتدا عام طور باندې معرفي کله کله نکره مراد شي او دریمه خبر ده چې کله د کلمې په شروع کې جار مجرور راشي نو دا مبتدا نشي جوړ دی د کلام په شروع کې جار مجرور راشي نو مبتدا لکه دا وګوره فی دار رجلون دی کنه نو ته دې څه چلے دی فی حرف جر او دار مجرور جر ظرف خپل مجرور نه مبتدا مقدم مبتدا ځکه جار مجرور ودا خامخا چا پوری بتړي چا پوری متعلقه او بچا پوری متعلق شنو هغه فعل لشي او په مبتدا کې فعل نه راځي پوه شو مې معنی نو ګوره موږ د مبتدا لاول قسمونه وایو چې مبتدا څو قسمونه دي دا یو ساده مبتدا دی مبتدا قسم ثانی ده بیا موږ د مبتدا تعریف وکړو چې مبتدا څه دا وایي چې کلام په شروع کې راغلی دا عوامل لفظینا خالی وي او مسند الیه وي په ترکیب کې څه وایي مسند الیه بیا موږ وایو چې د مبتدا لپاره درې خبرې چې دا ضروری دي او عام نمبر 1 خبره سره مبتدا به همیشه نو عموما به مبتدا مخکوي عموما یا اکثر مبتدا مخکوي او خبر رستوي کله کله دا مبتدا رستو مراد لشي دویم نمبر مبتدا دا عام طور باندې معرفي کله کله مبتدا نکره مراد لشي او دریم نمبر چې جار مجرور مبتدا نشو وقت کده دویم نمبر دی مبتدا قسم ثانی مبتدا قسم ثانی آیت ویلګي چې هغه صيغه د صفت چې د حرف نفي یا استفهام نو ورستو راشي هغه صيغه د صفت د سن ورستو راشي او اسم ظاهر لا یا ضمیر مرفوع منفصل له رفور کړي وي ضمیر مرفوع منفصل له رفور کړي او یا اسم ظاهر له رفور کړي مبتدا قسم ثانی څه دا وایي هغه صيغه د صفت چې د حرف نفي یا د حرف استفهام نه ورستو راشي او رستو چې کم د دینه فعل له دا اسم ده اسم ظاهر ده او مرفوع منفصل له هغه له څور کوي رفع ور کوي صيغه صفت نه مراد اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ مصدر او اسم تفضیل اسم منصوب اسم مبالغه دا شنو دي لکه ته اقائم ابوه اقائم ابوه وز دلګي دا حرف استفهام ده حمزه بر استفهام ده قائم دا صيغه صفت تا یعنی اسم فاعل لګنا او دي اسم فاعل تا مبتدا قسم ثانی وای څور دوی مبتدا قسم ثانی وځوره مبتدا قسم ثانی څه دوی چې د حرف استفهام نو ورستو راغلی وي او ورستو اسم ظاهر لره فور کړي دي اسم ظاهر لره فور کړه کنه دي ابوه باندې چې دغه رفع دا تاسو ورستو ما د عواملو کې یو اسم فاعل لګنا او اسم فاعل خپل فعل په شان دي عمل کوي وای فاعل لره فور کوي او به ویل چې پشپک په 500 سيزونو کې په اساس باندې اعتماد کړي یو بغیر فعل نه وګڼه او په استفهام وکړه ویل دي نه دغه اسم فاعل دا یا اسم مفعول دا چې مخکې د دینه حرف استفهام راشي نو دې ته مبتدا قسم ثانی وای څورته وای مبتدا قسم ثانی لکه پوه شو به معنی
ها یا ته ما قائم زیدون ما قائم زیدون اوس بدی کې دا قائم چې نه دا اسم فاعل لګنا او صيغه د صفت ده نو دې ته مبتدا قسم ثاني وای دی قائمون د مبتدا قسم ثاني وای دغه عارف نبی نو رسول غل رسول اسم لای رفع ور کړی دا یا د منصور انت قرآن مجید دی اراغب انت عن الهتی اراغب انت نو راغب اسم فاعل رسول انت لتندا رفع ور کړی دا رفع ولا سم ور کړل لکه انت باندې خو نسب دی ته رفع ور کړی دا ضمیر دی او ضمیر څه وی مبني وي څه وی مبني وي بیا د مبتدا د دوه قسمونه دي مبتدا قسم اول او قسم ثاني په دې کې فرق سره نو په دې کې فرق دا چې د مبتدا قسم اول د لپاره خبر جوړیږي د مبتدا قسم اول د لپاره صحیح لکه موږ وایو زید مبتدا او عالم ولا سره خبر ده خو مبتدا قسم ثاني د لپاره چې کنه دا خبر نه بلکې د مبتدا قسم ثاني د لپاره فاعل یا نائب فاعل لازم لکه موږ د دې ترکیب کوو موږ وایو عام ذ استفهام قائم اسم فاعل او مبتدا قسم ثاني ابوه جار مجرور دا مضاف الیه دا فاعل شو چا لپاره دا قائمون د لپاره لکه پوښښ به معنی ها لکه پوښښ نو مبتدا د دوه قسمونو کې فرق دی چې مبتدا د اولنې قسم دا خبر غواړي او د مبتدا د دویم قسم چې نو دا خبر نه غواړي بلکې دا فاعل یا نائب فاعل رفع ور کوي او دا فاعل او نائب فاعل د خبر قائم مقام وي فاعل او نائب فاعل د خبر قائم مقام وي او دویم نمبر فرق دا دی چې د مبتدا د قسم اول دا مستند الیه جوړیږي څه جوړیږي مستند الیه او د مبتدا د قسم ثاني ته دا مسند وي سوي لګول ته ګوره قائم ابوه نو په قائم ابوه کې فعل فاعل کوم دی ابوه فاعل لګنا لکه ابوه فاعل لګنا او دا شی به فعل سره شی به فعل نو فاعل مسند واقع کې کوم مستند الیه فاعل څه واقع کې او دا قائم بلا بسې دا مسند لکه پوښتنه به معنی مبتدا قسم ثانی او په قسم اول کې څه فرق دی دو فرقونه دي بګي نمبر 1 فرق دا دی چې دا مبتدا قسم اول دا خبر غواړي او مبتدا قسم ثانی دا خبر نه غواړي بلکې فاعل او نائب فاعل غواړي هغه فاعل نائب فاعل د خبر قائم مقام په دې پوه شوي دویمه خبر دا چې مبتدا قسم اول جنن دا مستند الیه جوړیږي او مبتدا قسم ثانی دا څه جوړیږي مستند جوړیږي دا خبره واضح شي تاسو ته ها خادي نو دا مبتدا خبر اخلاص شو د مبتدا مبارک وګوره موږ د مبتدا تعریف وکړو دوی موږ د مبتدا قسمونه وایي چې مبتدا په قسمونه دي کنه او مبتدا اول تعریف وکړو بیا د مبتدا مبارک درې خبره او بیا د مبتدا قسم ثاني تعریف صغیر صفت کم دي او داغه نه بعد موږ دا ویل چې دا مبتدا قسم اول او قسم ثاني کې څه فرق دی صحیح شو نه اوس د خبر دا هغه لفظ ته ویلېږي چې د عامل لفظي نه خالی وي چې د عامل لفظي نه خالی وي او مسند واقع کیږي لکه دا زید عالم دا عالمون دی دا عوامل لفظي نه خالی ده کنه یعنی مطلب دی عالمون له عرف چا ور کړی دا نو هغه چا چې ور ور کړی دا هغه نشته په لفظونو کې نه موجود عامل معنوي دی پوهیږئ ادا مسند واقع کیږي صحیح مسند وي دا خبر په باره کې یو څو خبرې دي څلور خبرې تقریبا چې درې دي یو دا ده چې دا خبر اکثر مفرد وي خبر اکثر څه وي خو کله دا خبر دې دا جمله هم راځي عام طور باندې خبر څه وي مفرد وي او کله دا خبر سره راځي جمله راځي لکه ګوره زیدون عالم په دې کې دا خبر دې دا سره مفرد ده سره مفرد ده کله دا خبر دې دا جمله راځي لکه ته زیدون قام نو دا زیدون مبتدا او قام فعل لکنه قام فعل له هو زمير پکې فاعل فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه دا څه شو خبر شو دې نه لکه پوه شوي ها په دې پوه شوي نو عام طور باندې خبر سوي مفرد وي کله خبر سوي خو چې کله دا خبر جمله نو پرې یو خبر ضروري ده چې په دې خبر کې بیا خامخا ضمیر راو باسي خبر چې کله جمله وي خبر چې کله نو په دغه جمله کې به خامخا ته ضمیر راو باسي چې هغه ضمیر پر راجع وي مبتدا تا هغه ضمیر پر راجع وي لکه زید قام د دې ترکیب ته سم کوله چې زید مبتدا او قام ولا خبرو وایي د سم صحیح ده ولکه تا په دې کې ضمیر راوړل وستو نو ترکیب پدې سي کې زید مبتدا زید او اسم متمکن اقسام چې پکې لګي زید مفرد منصرف صحیح زید مفرد ده منصرف ده صحیح ده
مرفوع بضم لفظا ها مرفوع بضم لفظا دا مبتدا شو. قام فعل ماضی هو ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل چې هغه هو ضمیر راځي د چاته زید ته هو ضمیر راځي د چاته نو اوس فعل سره خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبره اوس خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبره نو تاسو دین کې دا خبر رااله چې لکه دا کله جمله چې دا خبر واقع شي نو جمله به زو ډایرکټ خبر نه جوړوم بلکې هغه جملې بلاول زو ترکیب کوم پس دا نه بیا وباسم صحیح شو نه دویم نمبر دا خبره ده چې خبر اکثر نه کېروي خبر سوي اکثر نه کېروي لیکن کله کله دا خبر چې لګره دا معرفه عمر دي کله کله لکه ته ابونا ادم نو ګوره دلته کې دا دغه چری کنه خبر دا معرفه ده کنه ادم دا معرفه ده کنه خدا کله کوي عام طور باندې چې خبر سوي نه کېروي عام طور باندې خبر سوي نه کېروي درېمه خبر ده چې کله د یو مبتدا لپاره ډیر شي خبرونه هم راځي په ماده ماده سره لګته زید عالم وعاقل زید عالم وعاقل وحافظ وقارئ وكاتب وزارب وناصر وقاتل وغيره وغيره ډیر شي دي نو د یو مبتدا لپاره ډیر شي خبرونه متعاله په دې خوب درځي حال د شاده الله شو درېګا ها الهغه تاسو پوه شو به منی ها د خبر په باره کې منګه درې خبرې وکړې نمبر 1 خبره موږ څه وکړه چې خبر اکثر مفرد وی کله کله جمله مرাজি چې کله خبر جمله راشي نو بیا به څه چلی پدې کې به ضمیر وی چې خبر راځي وی چاته مبتدا طرف ته دویم نمبر خبره سره چې خبر عام طور باندې نکیره وی نکیره کله کله دا خبر معرفه مراد لشي او درېمه خبر ده چې د یو مبتدا لپاره ډیر شي خبرونه هم راتلی شي بل خبردار چې ظرف او جار مجرور تیرې کنه د چې په کم ځای کې هم راشي نو دا به خبر واقع کیږي جار مجرور چې لکه په جمله اسمیه کې پس کې چې جار مجرور راشي او ظرف راشي جار مجرور راشي او ظرف راشي نو دا به همیشه لپاره څه واقع کیږي خبر به واقع کیږي څه واقع کیږي خدا ډایرکټ خبر نه واقع کیږي ډایرکټ خبر بلکې دا بل اول پچا پوری به متعلق کې داغه نه پس نه بیا به جوړه اول به پچا پوری متعلق یعنی پچا پوری به تړي د تړلو نو ورسره بیا چې دا خبر جوړه پوه شو نه کا ها لګته زیدون فی الدار نو ته دې ترکیب نشي کولای چې زیدون فی الدار کې دا زید مبتدا ده او فی الدار ولا خبر ده نه نه ډایرکټ بنه جوړه بلکې دا فی الدار بل اول پچا پوری و تړي چې به زیدون مبتدا او فی حرف جر الدار جار سره خپل مجرونه ظرف اللغو ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره پس ثباته پوره یا بس ثابتون پوره نو هغه ثابتون یا ثباته اسم فاعل یا ثباته فعل سره خپل فاعل نه او متعلق نه دا اوس خبر شو هغه پوه شوي یا چرته ظرف راغی یعنی عندي کتابون دا وي نو بیا به هم دا چنه نه دا به تدانه جوړه یعنی مطلب دا دی چې جار مجرور کله په جمله اسمیه کې رالو یا ظرف رالو نو دا به همیشه لپاره ته اول په چا پورې متعلق کې پس داګه نه بیا به خبر جوړه او بچا پورې چې متعلق نو کتره داغه وخت مناسب فعل معلومو جواب لګي کنه معلوم ده نو سلور سوري افعال عامه دي سلور افعال عامه کم دي کون ثبوت وجود او حصول کون ثبوت وجود او حصول په دې پوه شئ تاسو ها دغه خبر ختم شو دا خبر ګور الاول موږ تعریف وکړو خبر څه ته وای چې عامل لفظنا خالی وي او مسند واقع وي لکه بزیدون عالم کې خبر څه شری عالمون بیا موږ د خبر په اړه یو څو خبرې وکړلې چې نمبر 1 څه خبره ده چې خبر با اکثر دین دا مفرد وي کله کله هغه جمله مراد لشي چې کله جمله راشي نو بیا په څه خبر ضروري ده ضمیر به پکې راځي او دویم نمبر څه خبره ده چې خبر چې نه دا اکثر معرفه معنی کوي کله کله معرفه هم راتلی شي او درېمه د یو مبتدا لپاره ډېر شي خبر هم راتلی شي او جار مجرور چې کله په جمله اسمیه کې راشي یا ظرف چې کله په جمله اسمیه کې راشي نو بیا به سره متعلق وبا پوه شو به معنی نو دا فاعل نائب فاعل مبتدا او خبر دا وشول وس اقوا د افعال ناقصو اسم ده د افعال ناقصو اسم دا به مرفوع افعال ناقصه سوري او سسدي او عمل کوي تو شعر وای
نو د افعال ناقصو ذکر خورس په عواملو کې را روان دي چې دا سو افعال دي ولستی دیالس په شعر کې ذکر دي کانا اسقارا اصبح امسا اضحى غلا باتا ما فتا ما داما من فكا ما برحا ما زال وليسا دلیل علاوه سلو نور کم دي عاد اض غدا راحه د دې افعال ناقصو څه عمل له چې دا اسم له رفع ور کوي او خبر له جو اسم باندې په مرفوعات کې لګته کان الله علیما حکیما نو کان فعل ناقص ته لفظ الله جننه دا پرېږي په مرفوعات کې لګه دا کان فعل ناقص اسم دی او د فعل افعال ناقص اسم څه ته وایي چې د افعال د داخليدون ورسره دا مستند له جوړ شي څه جوړ شي مستند له نور په دې څه خبره نشته ده چې دا د افعال خدا حکم تاسو ته معلوم دی چې دا افعال په چا داخليږي په مبتدا او په خبر مبتدا لا رفع ور کوي او خبر لا نصب ور کوي اوس د دې سره بل یو چې نه ما ولا مشبهتان بلیس سره ما ولا مشبهتان بلیس دا هم په چا داخليږي په مبتدا او په خبر یا ما ولا مشبهتان بلیس مطلب دا دی چې هغه ما اولاد چې لیس سره مشابهت لري ما اولاد لیس سره په سو خبرو کې مشابهت لري په دوو کې نمبر 1 سره لکه څنګه چې ليس د نفي لپاره راځي دغه شان د ما اولهم سره لپاره د نفي لپاره راځي او لکه څنګه چې په مبتدا ليس په مبتدا او په خبر داخليږي مبتدا لرفع خبر لنصب ور کوي دغه شان د ما اولهم په چا داخليږي په مبتدا خبر داخليږي مبتدا لرفع خبر لا نصب ور کوي لکه ما زيد قائما نو بدی کې اسم کم یو دی او خبر په کم یو دی ما زيد ټول اسم دی ما خو به مشابه به سره زید البقي سره اسم دماله او قائما خبر دماله راګه پوه شوي وم نمبر په مرفوعات کې د حروف مشبہ بالفعل خبر د حروف مشبہ بالفعل خبر حروف مشبہ بالفعل سوري سسدي سس عمل کوي په شعر کې ذکر کوي دا حروف مشبہ بالفعل یعنی هغه حروف چې د فعل سره مشابهت لري هغه حروف چې د فعل سره مشابهت لري د فعل سره د دې په څه مشابهت ده یو په تعداد کې ده په څه کې ده لکه څنګه چې فعل چې د ثلاثي راځي رباعي راځي دغه شان دي کوم افعال اسماء چې لګي لیتا دا بغي درې حرف لري ان بغي درې حرف لري ان بغي درې حرف لري او څنګه چې لکه فعل چې رباعي راځي دغه شان دا رباعي راځي لکه لعل دویم په معنی کې پس کې چې په دې حروف کې د فعل معنی پرته ده دریم نمبر لکه څنګه چې فعل متعدی په دوه اسمونو داخليږي یو لرفع بل نصب ورکړي دغه شان دا هم په دوه باندې داخليږي حروف مشبہ بالفعل سوري حروف مشبہ بالفعل سوري سلور دي که پنځه دي شپږ نه دي شپږ دي کنه کم کم دي ان ان كأن ليت لكن او لعل دا حروف چا چا باندې داخليږي او مبتدا او خبر باندې مبتدا له سور کوي خبر له سور کوي مبتدا له نسب او خبر له رب ور کوي لکه الله سميع الله سميع دا مبتدا خبر دي کنه ها مبتدا خبر دي کنه اوس ته باندې ان داخل کې نو موږ وایو چې ان الله سميع ان الله سميع نو ګوره اسم له نسب او خبر له رفع ورکړه اسم له نسب او خبر له رفع ورکړه نو د دې خبر دې نه د مرفوعات نه پوه شئ او اتم نمبر دې نه د لا اله فی جنس خبر ده لا اله فی جنس یعنی هغه لا چې د جنس نه د نفي لپاره راغلی د جنس نه د نفي لپاره راغلی لکه لا عالم موجود لا عالم موجود نو د لا اله فی جنس خبر دې نه دا خو مرفوع او په اسم مختلف حالتونو دي چې لا منصوبات وي نو دا مرفوعات
خدای پاک ختم کړل چې ګوره مرفوعات نه منغوي چې مرفوعات څو دي ټوټلو اتا کم دي فاعل له نائب فاعل له مبتدا له خبر ده افعال ناقصو اسم دما ولا مشبهتان بليس اسم دلائل فی جنس خبر او د حروف مشبه بالفعل خبر وستاو صدا خبره په واضح شوی چې په کائنات کې تاسو سوچ وکئ یعنی په قران مجید کې سوچ وکئ په حدیث کې سوچ وکئ په فقہ کې سوچ وکئ چې یو ټکی باندې رفع راغلی ده کنه رفع راغله د رفع نه مطلب پېښ ده د رفع نه مطلب څه ده ضمه واو الف او نون عربي دا څلور څه دا چې کله عمر راغلي دي کنه په کم ځای کې نو دا غي په دقه په دې مرفوعاتو کې به یو خامخای تاسو قران مجید کساو سره نه تاسو ته حافظانی تاسو وایو سوټږي چې باغې باندې رفع راغلي نو هغه په دې کې به خامخای لکه بسم الله کوي الحمدلله نو الحمد باندې پېشته ما ته نشته پته چولې پدې مرفوعات کو یو دا خامخای مبتدا هو الله مبتدا ده سره مبتدا رب بلا جو مبتدا ده وای په مخه وای سفهاء سيقول السفهاء يقول السفهاء نو سفهاء باندې رفع راغلولې دا یقول لپاره څه جوړیږي فاعل او فاعل به مرفوعات کې بل تلك الرسل نو دلګي ګوره تلك الرسل فضلنا فالرسل باندې پېښته ولې مبتدا ده تلك الرسل مبتدا وفضلنا بعضهم على بعض ولا خبر بلو والمحصنات من النساء نو ذاب محصنات باندې پېښ راغله ولې مبتدا وکړي بلو لا يحب الله فالله باندې ترنه دا ورته من اسماء و اسماء د فعل مضارع خبره نه کو فعل مضارع لا يحب باندې توس پېشته نو د فعل مضارع باندې له پېښو مو وای کنه په لا يحب باندې ولې پېشته لا يحب باندې پېښو راغله ده نه دا دوی نه ځان ما جوړوا پېښ په ولې راغله پېښ یعنی په دا حالت رفیق ولې ده تنوین مضارع مفرد صحیح مضارع مفرد ناقص واوی الفی او مضارع مفرد ناقص واوی ای او مضارع مفرد ناقص الفی او مضارع مفرد متصل با مضارع متصل بنون عربی دا به کم یو ده دا به مضارع مفرد ده کنه مفرد خوده کنه و صحیح ده کنه ناقص ده صحیح ده وذ مفرد صحیح مضارع مفرد صحیح تاسو اصناف الصنف الاول د دې حالت رفعی پس سره او حالت نسبی پس سره او حالت جزمی پس سکون سره تاسو الله غلا خبره کړو چې په فعل مضارع کې د حالت رفعی نه مطلب دا دی د حالت نسبی نه مطلب دا دی د حالت جزمی نه مطلب دا دی د حالت رفعی نه مطلب څه دی نه په فعل کې دا نه خبره حالت نسبی په فعل مضارع کې ما سویل چې سبي چې د حروف ناسبونه په یو راغلي او حالت جزمی مطلب دا دی چې د حروف جازمونه په یو راغلي او حالت رفعی مطلب دا دی چې بدی کې معنا عامل ناسب او نه جازمی نو بلا يحب معنی پېشته ځکه چې بدی کې عامل نواسب او جوازم نشته یعنی به حروف ناسب راغلي نه به حروف جازم راغلي حروف ناسب سوري سلور کم دي ان لن کیزن او حروف جازمه ان لما لا نو دا ګور لا نه دا بدی نشته چې لا خو راغله لا نه لا نفیه سره لا نفیه او بلا يحب باندې پېښ کوڅه کوي الله باندې پېښ کوي دي ولې نه په دې مرفوعات کو ګورم لا يحب الله فاعل دې کنده لا يحب د پاره لا يحب د پاره سره بل مثال وای محمد رسول الله نو محمدون باندې وای چې په محمدون باندې پېښ ولې مبتدا ده ورسول باندې پېښ ولې ده خبر جوړی کنه رسول مضاف لفظ الله مضاف الیه مضاف الیه سره بل وای یا ایه الذین آمنوا سره په دې نه امنو باندې خدا خو فعل ماضی ده اسم کتاب اسم پکار ده اسم قال الملأ نو په الملأ باندې پېښ ولې ده فاعل لیکن قال بار فاعل کتاب راوړو کتاب کو ګوره تاسو
مبتدا خبر تمرین وکړي زر 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 دا وره الله غفور او لټه لیکل الله غفور نو الله غفور کی تاسو ترکیب ماته وکي چې الله دا په ترکیب کې څه واقع کیږي مبتدا او پدې الله باندې دا رفع ولې راغله دغه چې دا په مرفوعاتو کې مبتدا ده سره او غفور دا په حالت رفع کې په نسبی کې په جزمی کې په حالت رفع کې په حالت رفع کې ولې ده خبر جوړیږي اوس څه وکړي کنه چې بغفور منته اوس د بسم الله نه شروع کړي دا لفظ نه غفور من اسلف غفور سره لفظ ده لفظ ولې ده صوت يشتمل على بعض الحروف ده بیا لفظ څو قسمونه دي دوا کم دي لفظ موضوع او لفظ مهمل دا غفور په سره لفظ موضوع ده لفظ موضوع ولې ده معنی دار ده لفظ موضوع ته فهم نوم سوی مستعمل دا لفظ مستعمل څو قسمونه دي دوا کم دي مفرد او مرکب دا پکې مفرد ده مفرد څه ته وای هغه تنها لفظ چې په یو معنی باندې مفرد تبل نوم سوی کلمه د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل حرف غفور پکې علامات اسم پکې تنوین دي علامات اسم پکې تنوین دي د اسم پنځه تقسیمات اولنې تقسیم واحد تسنیه جمع کې واحد دي او په مذکر مؤنث کې ولی علامات تانیث پکې است معرفه نه کې رګه ولی معرفه نکره ولی نکره معرفه په اقسام کې ہے جامد مصدر مشتق کې غفور صيغه مبالغه نه مشتق ده سره مشتق ده په اسم متمکن غیر متمکن کې اسم متمکن غیر متمکن کوی اسم متمکن ده سره نو چې ګورته یو ترتیب ده چې ته پنځم دراوړته دي کنه نو ته پوه شې چې وس د اسم متمکن سبق ته وړم جو بس په مورابه سبق پکې شروع کې اجرا اسم متمکن څو اقسام دي شپارس دا پکې کم یو قسم ده مفرد ده منصرف ده صحیح ده نه پیژنم مفرد منصرف صحیح مفرد وی تسنیه جمع نه وی منصرف وی او صحیح وی صحیح څه ته وای وشوا وذكر مفرد منصرف صحیح ده په مفرد منصرف صحیح کې کم قسم اعراب چلیږي الصرف الاول هو اسره حالت رفعی کې ضم لفظي حالت نسبی کې او حالت جری کې دا به کوم حالت کې ده دا په حالت رفعی کې ده په حالت رفعی کې ولې ده ځکه چې په مرفوعاتو کې بس دقه ختم پوه شئ اوس یو خبره زموږ نصیب پاتېږي چې په دې باندې د عرفه د څه د وجې نه راغله نو هغه عوامل کوم ان شاء الله وایو صحیح ده نور خبره ختمه اوس د الله غفور د دې باندې ټوټل اجرا د سر نه منکو په ټوله جمله باندې الله غفور باندې نو الله غفور لفظ ده او دي خاجي بیا لفظ موضوع ده که مهمل ده موضوع ده ځکه باندې دار ده موضوع مستعمل نو موضوع کې بیا څو قسمونه دي دوا کم دي مفرد او مرکب دا به سره مرکب ده نو زبر د مفرد دا ټول سبق نه ده دا به پرې دما مرکب ته براوړم مرکب څه ته وایي دوه نه زیاتو کلمونه جوړ شوی مرکب څو قسمونه دي دوا کم دي مرکب مفید غیر مفید دا به مرکب مفید ده مرکب مفید ولې ده چې وایونکي خبره وکي خبره اوریدونکي دا خبره طلبو حاصلېږي یا باغ باندې خاموش کېدل څه وي صحیح وي بیا مرکب مفید ته نور نمونه سوي جمله کلام مرکب تام مرکب اسنادي صحیح شولا د جملې څو تقسیمونه دي دوا کم دي به اعتبار جزء اول او به اعتبار خبر او طلب د جملې اولنې تقسیم به اعتبار خبر او به اعتبار جزء اول دا به کم یو ده جمله اسمیه ولدا اولنې جزء اسم ده د جمله اسمیه اولنې جزء تسوي مبتدا بل ورته سوي مستند الیه بل ورته سوي دویم جزء تسوي خبر وای مسند وای محکوم به وای مبتدا ورته ولي وای مستند الیه ورته ولي وای تدید نسبت دې ته نسبت شوی محکوم علیه ورته ولي وای په دې باندې حکم لګیدل دی غفور تسوي خبر ورته ولي وای مسند ورته ولي وای د دې په ذریعہ سره خبر وکړه محکوم به ورته ولي وای د دې په ذریعہ سره حکم لګول شوی دی خادي جمله به اعتبار تقسیم ثانی کم قسمونه دي د طلب او خبر به اعتبار سره کم دي جمله خبریه جمله انشائیه دا به جمله خبریه ده پوه شئ
واستو وړي لاندې به بل ګورئ هند تضربو ځا هند تضربو هند تضربو کې هند تضربو ما ته وای مفرد ده مرکب ده ټول جمله وما هند تضربو زبر تضربو باندې منګه په تضربو باندې اجرا کو چې فعل اجرا وکشي په تضربو وای لفظ دیګا نه ده ها موضوع مهمل کې موضوع له موضوع قسمه اقسام کم دي مفرد مرکب سری مفرد مرکب دا بګي مفرد ده دا بګي مفرد ده مفرد څه دا وای مفرد څو قسمونه دي اسم فعل حرف دا بګي فعل د عارف سره خپل معنا ور کولو کې چاته محتاج نه وي او درې زمانونو په زمانہ مونږ لګي دا فعل په علاماتو کې په کوم علامه ده حروف اته نه بګي دار الله بلو ضمیر مرفوع متصل له بګي مضارع را بلو او گردانتی کیږي بیا د فعل تقسیمات مونږ ویلو چې فعل تقسیمات دادي چې یو فعل ته نه دا ماضی مضارع امر نه کیږي دا څه دی مضارع را سره په مثبت منفي کې مثبت ده په معروف مجهول کې معروف ده په معروف مجهول کې سره معروف ده لازم متعدی کې متعدی ده ځکه په جواب کې پکې نه راځي په معنی کې نه راځي بیا په متصرف غیر متصرف کې گردانتی کیږي او تام قاصر کې تام هغه ته چې واجب فاعل پوره کیږي قاصر چا واجب فاعل نه پوره کیږي بلکې افعال ناقصه یا افعال مقاربه دا تام ده ها وز دا تضرب چې نو هند تضرب دي ټول جملې د اوس غره هند تضرب دا مفرد مرکب ده مفید ده غیر مفید ده جو د مفید څو قسمونه تقسیماتي دوا اولنه تقسیم جمله اسمیه فعلیه کې اسمیه ولی او خبریه شایه کې خبریه د دې په ترکیب څنګه کومه هند مبتدا او تضرب فعل هو ضمیر پکې سره هي ضمیر پکې د ضمیر نوم والا هي ضمیر مرفوع متصل مستتر کا بارز ده پورا خبر ہو گئے تضرب فعل مضارع هي ضمیر مرفوع متصل مستتر ده پکې فاعل تضرب فعل سره خپل فاعل نه متعلق شو بچا دا خبر شو لچا لپاره هند المبتدا لپاره مبتدا خبر یلکه تاسو پوه شئ دا به د اخیره پورې وکړي ښا ټول مرفوعات به اجرا ځان لوکي بس ته دا واړو شاو